بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر وفروع تتعلق بسجود التلاوة. هغه یو څو فروعي مسائل چې د سیده تلاوت متعلق دي. د سیده تلاوت متعلق څه خبرې وشولې پرون سبق کې چې بچا باندې لازم ده او څنګه لازم ده. هو یو څو فروعي مسائل چې سیده تلاوت متعلق دي. وإذا سمع الإمام والمقتدون آية السجدة وكلا إمام مقتديان آية السجدة واوردو من الشخص الذي دعاغي سرنا لم يكن شريكا معهم في الصلاة تيارا دو سر بمانزه شريك نوي نسجد الإمام والمقتدون بعد الفراغ من الصلاة نو امام مقتدیان با نمازه فارغ کېدون ورسو سجده وکي. مطلب دا کنه چې لکه خلک په مانځه باندې ولاړل او بس یو کس راغی په زور باندې سیدی آیت تلاوت کو نو لکه په دوانو باندې په امام باندې په مقتدی باندې سیدی لازم ده په مانځه کې بدا سجده نه کوي، مانځه نه بهر بدا سجده کوي. د څه کس ته واوري چې په مانځه کې نه ټول فلو سجدوا هذه السجده في الصلاه پس کچتدو د سجدي دغه سجدي وکړه لکه بهر کس نه اوریدلی و او هغه سجدي په مانځه کې ادا کړه نو لا تصح دا سجدي نه سیږي په سجده خلاصه کې ولكن لا تفسد صلاه بهذه السجده مونږ په دې سجدي باندې فاسد کیږي نه مونږ په دې سجدي باندې فاسد کیږي خو سجدي نه ادا کیږي واښو باندې معنی ها الذي سمع آية السجدة من الإمام چاچه د سجدي آیت واردو د امام نه ثم اقتدى به بیا اقتداء وکړه مخکې د دینه قبل ان يسجد الامام لسجده التلاوه مخکې د دینه بیا به امام په اقتداء وکړه مخکې د چې د امام سجده وکړي د سجده تلاوت يتابع امامه في سجوده نو دی به د خپل امام تابعداري وکړي په سجدو کې. مطلب د امام نه هدایت د سجدي واورېدو او به ورستو اقتداء وکړه لکه لاول اقتداء نه وکړي مطلب دی راتلو نیت لا تړل نه چې امام د آیت د سجدي وې او د بیا په امام پورې نیت وتړو نو بیا به دغه مانځه کې به دغه سجده ادا کوي د امام سره به تابعداري به کوي. جی الذي سمع آیت السجده من الامام او کم کس چې نه د آیت سجدي وارو د امام نه ثم اقتدى به بعد ما سجد لها الامام في تلك الركعه نفسها او بیا سجده ورسره د نه چې امام سجده کړي و دغه رکعات په خپل باندې نسخار مدرکا للسجده فلا يسجد نو دې سجده کوونکې سجدي لره مونږ کې شو دی بیا سجده نه کوي نه به مانځه کې او نه به خارج د مانځه کې. مطلب دا کنه چې آیت د سجدي واورېدو لا امام په اقتدا نه کړو بیا ورسره اقتدا وکړه اقتدا چې کوله جو امام سجده کړي و پوښوي او دې بیا امام سره په سجده کې ملګری شو په بل سجده کې د مانځه په سجده کې نو دی بیا سجده چې نن د وکړل نه په مانځه کې به کینو ورسره بیا نه کوي. الذي تلا آية السجدة خارج الصلاة ولم يجدها ثم أعاد تلاوتها في الصلاة وسجد لها أجزأت هذه السجدة عن السجدتين ما لم يتبدل مجلسه. یو سړي د سجدې یو آیت تلاوت کو او بیا دغه آیت په مانځه کې بیا وې نو چې مجلس یې نه بدل کړي او په مانځه کې دغه یو سجده وکړه نو آیت دوه پیری وې او مجلس یې نه بدل کړي نو په دې معنی با د باندې یو سجده لازم ده دوه سجدې به نه کړي پوښ ویل اول اسی یو آیت وې اول اسی یو آیت وې او بیا هغه آیت چې په سجده کې په دای کې په مانځه کې وې او دې به یو سجده چې دا به یو سجده تلاوت به دوه باندې کوي. الذي تلا آية السجدة آكس آية السجدة تلاوت کو خارج الصلاة مانځنه بهر ولم يسجدها واغ سجده ونکړه ثم اعاد تلاوتها في الصلاة بیا دغه آیت د سجدې نه بیا اعاده وکړه په مانځه کې او په مانځه کې دایره پر سجده وکړه نه اجزات هذه السجدة عن السجدتين نو دا یو سجده به کافی شي د دوه سجدونه مکه مالم يتبدل المجلس سو پر چې د مجلس نه بدل کړي چې مجلس بدل کو نو بیا خونه کېږي. الذي كرر تلاوة آية سجدة في مجلس واحد تكفي له سجدة واحدة وكم کس چې یو آیت سجدي په یو مجلس کې بار بار تلاوت کوو یو آیت غره لکه مطلب یو دا ولسمي سپاری د اولنی سجده دای بار بار یې کزانې سبق زوتو نو څو پورې چې د مجلس نه بدل کړي
نو دا کده دا سجدي آیت هر څو پیری وي په دا باندې یو سجده لازم ده وڅ کده آیتونه دغه ګډ وډ آیتونه وي مطلب دا نه مې سپاری سجدي مولا د وشته مې هغه مولا په یو ځای ناشته خدا سجدو د آیتونه لکه مختلف وي نو بیا هغه څو آیتونه ویني هغه سجدي او بلازميږي او چې یو آیت بار بار وي او مجلس بدل کړي نه ده نو دا باندې به یو سجده لازميږي الذي كرر هاي كشت مكرر كي تلاوة آية سجدة تلاوة آية سجدة في مجلس بيو مجلس كي تكفي له سجدة واحدة نبار بيو سجدة كفي الذي تلا آية السجدة في مجلس ثم تبدل المجلس وأعاد تلاوتها تجب عليه سجدتان فيو كس بيو مجلس كي يو آيات تلاوت کو بیا بل مجلس تلاړو دا آیت په بل مجلس کې تلاوت کو نو دوباره دو سجدي و بیا لازميږي الذي تلا آية السجدة آية كسياغا تلاوت کړه د آیت د سجدي في مجلس بيوم مجلس ثم تبدل المجلس بیا مجلس بدل کو واعاد تلاوتها او اعاده تلاوت کو تجب عليه سجدتان په دا باندې بیا څو سجدي لازمي دو سجدي لازمي وسوي کنه چې يتبدل المجلس من الانتقال من ذلك المجلس بدلیږي به مجلس د انتقال دغه مجلس نه چې کړه دی یو مجلس نه بل مجلس ته لاړو جدا باندې بدا مجلس بدل شو زوايا البيت في حكم مجلس واحد سواء كان البيت صغيرا او كبيرا وې د کور غټونه د کمرې غټونه د کور غټونه دا په حکم د یو مجلس کې دی کور ور کوټه کا غټوي وای غټ کور دی او دا غټونه مټونه په یو غټ کې یو پیروي په بل غټ کې بل پیروي نو دا غټونه ټول کور به یو مجلس تبيږي دا شانت زوائل مسجد فی حکم مجلس واحد د جمعات هغه غټونه دا هم په حکم د یو مجلس کې سواء کان المسجد صغیرا او کبیرا برابر خبره ده جمعات ورکوټه وکړي اذا تقرر مجلس السامع کله چې مقرر شي مجلس د سامع مطلب دا دی چې لکه دا سامع دلته کې بریده کې ناس ته دلته هم د آیت سیدی واردو او بل دې کوم دغه آیت سیدی په بل مجلس کې واردو نو مجلس د سامع بدل شو نو بیا په دمن سیدی چې سو پیری بیا په پکېږي اذا تقرر مجلس سامعي ده خاص سامعو په چا کې لیکل نو بدل گئی کله چې بدل مقرر شو مجلس د سامع تقرر علی وجوب السجده مقرر کی په باندې وجود سجده سواء تقرر مجلس القاری او برابر خبره کړه قاری سره د مجلس بدلیږي او کنه بدلیږي لا يكره ان يقرا السوره التي فيها السجده ويترك ايه السجده واذا مكروه دي چې ټول سوره ولولي او آیت سجدي چنده وکړي پری دي چې سجده را باندې لازم نه نشي نه دا مکروه دي اذا كان السامع غير متهيئ للسجود وکله چې دا سامع د تیار نه وي سجدي ته یعنی اوریدونکو تیار نه وي سجدي ته او دس نه یا بل څه نو استحب للقارئ لقارئ لپاره دا مستحب دي ان يكفي تلاوه آیات السجده د سجدي د آیت په پټه باندې تلاوت کی لکه چې اسو په خلکو باندې سجدي نه لازمي کی واښوي زي